یو سړی ما ته راغی جی پیدن مې کړې ده او بالکل مې ورسره ډېر محبت دی نه جی مړه بس پلار ته مې ووایه چې زر راته واده وکړي او چې دې زر زر کوي او مړه ما وه بجینۍ سره زما ډېر لو دی لو دا د کیسه نظامن دی مینې ته لو وایي لو زما ورسره لو دی ما لې ډېره ښه ده بس واده وشو هغه رونه مونه چې د انتظام کولو چې وریجې به داسې پخوري نو دی ورته وایي چې وریجې په تندر ولګوئ او د 9 تاریخ هم بندوبست کوي چې ډولۍ زما راځي زه د 9 تاریخ په انتظار یم وریجې په تندر ولګوئ نکاح یې ما وتړلو چې ما یې وتړلو نکاح نو یو میاشت پس مې چې ولیدو مال څنګه حال دی ویلې بس ښه یم نو مال څنګه ښه یې ته خو ډېر ښه یې خدای دې په تندر ولګوي مال چل څه دی ویلې بس پرېږده یې مال ما تا ته یو کیسه نه وه کړې چې په تیرا کې یو هلک او مور ته به ویل چې ادې موله واده وکړه ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی ادې موله واده وکړه که نیویژ نم دی مور یې ډېره تنګه کړه هغې وله واده وکړو چې واده یې وکړه یو میاشت چې تېره شوه د شپې په 12 بجې چغې شوې چې واده رامنډه که واده رامنډه که مور یې رامنډه کړه چې بچیه میله مې سپېره شه څه چل وشه وی چې دا ښځه مې اور خاړولو له مې نه پرېږدي وروسته نه مې تکړوي ووایئ په ایمان چې دا ستاسو څومره ښځې دي داسې یې که نه یې اور چشمه والا ته مې که نه قسم په خدای چې هر یو نه پوښتنې کوې دې سپېږمو ته راغلی د کوی په بلاګانو اورېدلي یې خدای هم ته خلاص قدر پاکستان با د ښځو د لاسه په آسماني قهر په لپیټ کې راځي نن ښځې دومره ازادې شوې او دومره عیاشې شوې او دومره لرې لاړې عزیزانو اخري کې ما مضمون څه بلو خو خدای خبر په ګډو وډو سر شوما که څه چالو شو ما څه د معراج باز تاسو په مخ کې کولو اب انشاءاللہ بیا کدھر پروگرام ہوئے تھا کرسی ہیں اب ہاں ٹائم ہے مرم حالتا میں غاڑا خوگی گی کب غاڑا میں خوگی گی پہ ایمان درتے ہم خبری نشم کولے خدا ستاسو کی تو بزرگ ناستے چیزا مانا خبری اباسی زمان دیدانو سوچو کئی دغم وقت ہے د نوح علیہ السلام په قوم چې طوفان راتلو نو نوح علیہ السلام ته حکم وشو چې کشتی جوړه کا ته به په کشتی کې قوم به دې تباه کېږي د چې کشتی جوړوله قوم ورته دا څه کوې ویل کشتی جوړم په تاسو طوفان را روان دی نو هغې یو بل سره ټېلې ووالې ویلې ده ته ګوره دی به په کشتی کې مونږ به تباه کېږو دا څه وایي لکه ستاسو کوم دلته په پېښور کې مړی ملا جړېل نه یې لګې وای اول د کوم دکاندار نه چې ښځه سودا دي په ایمان وای دا خبرې په هغه دکاندار ښې لګي ها پې ښې لګي چې ښځه ته سوداګانې هلي هغه د بجلیګر ملا دشمن شو وای ګاک مې خرابوي ګاک دې ستا لیټۍ وخوري د هغې بیړه غرقه ده نو دې کشتی جوړی نو هغې به خندل چې دته ګوره یہ پہ کیا کہندے میں کشتی جو سانتے تسی تباہ و سوتے تسی نوح علیہ السلام خدا توی جی اللہ دیخو ما پورے خندا کئی اللہ ورتوی چی دوی توایا چی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دیو خاندائی بیا بدا سے جاڑی چی جڑابم سکنی سی رکاولے چی طوفان شروع شو یو ساس کے بد آسمان نا د کوهی تور غرم را پریوتو یو ساس کے او زمکه بدلان دی او برا خارج ولی خپل زوی ته ویلې
چیر کم معنا لا اسم اليوم سور شدی کشته کې ګور نن بچ کې د نشتا هغه زه بغیر کې پناه والم غره تلاړو یو سوره کې نه وته ځان پسې هغه سوره بند کړه خپل تشي متیازه ته دومره لاړې چې دې پکې ډوب خدای کولې چې کني چې ګول خدای هر څه کولې دې په وګورئ امریکا تللی وه نن دنیا لګیا ده امریکا چوپړ پاوړ دی امریکا چوپړ پاوړ دی دا الله عظیم فضل او مهربانی ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی د انګریز د لعنت نه الله دا عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خفه کېږئ ما ستاسو هر څه زموږ به سر وچشم څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به موږ هم ګډېږو څنګه چې ستاسو ښځې مهمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زموږ ښځې هم ګډېږي کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه موږ یاد کړي دي او دا به کوو نن بیګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ نن بیګاله به کېږي چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو بوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي دا نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې بله ورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي نو هغې هم ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که ښځم دویم سړي ته ودیږي که خورم بل و سړي ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي 2 کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده آب هم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو او که د الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی که لاډ میکالې لوی و نه لاډ میکالې زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے چیسکے نہیں مارنا توڑے
زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه ده، خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دوکان قهوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکړي او داسې به ګوري، او چې په لار روان وي که نه داسې به ګوري. هغه ورځ یو ما ته وایي فلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو، چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي. ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه. کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه؟ د لارډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی، او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼې مڼې دی. دا مردار چې مړه شي دي ټولو مړیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي، په دې خوله کې ورته متیازې کوئ. چڼې مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی. د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي، او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼې مڼي. لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم، لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي. اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا खलोसी थे मैं जी अनस था कि मेरी इतनी ट्वीट नहीं हो जैसे. उसने तैयारी गई लगे 50 کاله کې ستاسو اصلاح نه شوه، ستاسو تجربه نه شوه، هماغه چل دی وایي جیتو دی کھوتی اوتھے اڑکھلوتی وایي ټول وایي جیتو دی کھوتی اوتھے اڑکھلوتی. او چې د کوم ځای خره وم هلته ودرېږي که بل څه شته هر یو به راپسي. زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم. ویل به که نه به دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان، دا دغه ده کونسلران داسې رواني. خدای بنیاد وباسه، چېرته د سړي دامن هم شي که نه، چېرته به سړي هم شي که نه. خدای ته وګورئ سم شئ. هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ. عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی، نه په پېښور کې دی. دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی، هغې کې به بیا جاړئ. وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې کلنګ دې زورور دی، ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه. ځمکې لږ حل به راته وایې، ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه. ما 3 مړي لیدلي دي، 3 مړي، 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي. یو سړی ما ته راغی، جو کېدن مې کړې ده